حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کله چې بتا پزانګو کې پروت وي کله چې بتا پزانګو کې پروت وي او دبا بجړا شوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساجبه غوندګي شان دی ساجبه غوندګي مقام دی او مرتبه ده الله رب العزت د داسې پیغمبر د داسې نبی په امت کې پیدا کړیو په دې باندې موږ له فخر پکار دی الحمدلله زه په فخر باندې ویم زه محمدی یم زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی یم زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشق یم زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام یم په دې باندې موږ ته فخر پکار دی زما وراره کله چې تبا زانګو کې به پروت وي او تبا په جړا شوي نو د جړا نه د بندیز د پاره با سپوږمۍ ستا سره خبرې کولې او تا به د سپوږمۍ سره خبرې کولې لګیا به یې وسره او تا به په ګوتو باندې د سپوږمۍ ته اشارې کولې نو دا بسو مونږ بلیدنه نو زما د هغه وخت نه زینو چې دا سړی دا معشوم دا چې لوی شي دا ډېر باکماله سړی دا یو ډېر مرتبه والی انسان دی ځکه چې دی په معشوم دی په زانګو کې پروت دی خو د اسمان سپوږمۍ د سره خبرې کوي او دیو سره په اشارو باندې لګیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل او زما ترا هم دغه شان دا ما به د سپوږمۍ سره خبرې کولې او ما د سپوږمۍ هغه تسبیح اوریدا کوم چې بس سپوږمۍ د الله عرش ته لګوله سجده او باغی کی چې به کوم تسبیح کوله ما باغه باقاعده اوریدا د الله نبی دی معجزه ده عام سړی وای کنه دا نشي کېدی ستاسو ذهن مطابق نشي کېدی د معجزې نه خو انکار نشي کولای کنه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کفار مکه مشرکین مکه وی موږ به در باندې ایمان نه وړو خدا سپوږمۍ دوه ټوټه کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپوږمۍ طرف ته وکړه او د ګوتی په اشاره باندې الله رب العزت سپوږمۍ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بار دوه ټوټه کړه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وا